کی او خاص کر دا د ظلم لاس د مشرف د افغانستان د مسلمانانو نه ونسي. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ستوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں یہ سارے کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر افسوس سے اس آزادی پر یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں. آخری دعوت اور قوم دا خطاب مجاہد عالم اسلام، قائد اشاعت، قائد انقلاب قرآنی، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحبتا چاغی راشی اور غی ساسف ممخ کے دخپل خیالات و اظہار کی اور ہم اعلانو کی. شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری مولانا بان استقبالو کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قائدنا جید، قائدنا جید، قائدنا جید، نعرہ تکبیر. کنے خوص کنے اور درخواست کو ہم چٹول بس کے نہیں، پارام بارام کے نہیں، پل پل زینو باندھے کے نہیں. کنے لگا بس وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. زما مسلمانانو رونو، زمانه مخکې جوشیلا بیانونه زمونږ ملګرو وکړل. زه مختصرې او لنډې یو څو خبرې کوم. زما خبرې دا به لنډې مختصرې او لږ د سوچ او د سمج سره به وي. ستاسو نه امید کوم چې زما خبره په سوچ او په سمج باندې واورئ. ما چې کوم آیات ولوسته په دې کې الله موږ او تاسو مسلمانانو ته وایي و مؤمنانو مسلمانانو زما او تاسو دشمنانو ته دوستان مه وایئ. د نن نه تقریبا سو کالونه مخکې سن 1993 کې یو کتاب لیکل شوی و، عراق امریکا جنگ. هغه کتاب صفحه 238 کې د هغې مصنف لیکلي وو چې امریکنیان به په 2001 کې په ځان باندې حمله کوي او بیا به هغه الزام په مسلمانانو باندې راړی او په مسلمانانو به د حملې جواز پیدا کوي. د هغې نه بعد بیا یو ځل چې کله پینټاګون او ورلډ ټریډ سنټر باندې حمله وشوه نو د هغې نه 4 هفتې مخکې امریکنیانو دا فیصله کړې وه چې د اکتوبر اوله هفته کې په افغانستان باندې به حمله کوو. په 11 ستمبر د امریکې په هغه 2 ځایونو باندې دهشتګردي وشوه او یقینا چې په هغې باندې د ټولې دنیا خلک که مسلمانانو او که غیر مسلم نو هغوی خفه وو. په هغې افسوس ښکاره کړی و، خو هغه دهشتګردي چا کړې وه. دا دواړه خبرې د دې شاهد دي چې دغه دهشتګردي امریکنیانو کړې وه، په خپله یې کړې وه او په مسلمانانو یې راواړوله د دې دپاره چې مسلمانان بدنام کړي، په دهشتګرد بدنام کړي او په دی باندې د حملې کولو یو جواز پیدا کړي. او دا څه نوې خبره نه ده. 234 دفعه
240 ځله د امریکې فوج بیرونی ملکونو کې همیشه حملې کړي دي، کله کامیاب شوي دي او کله ناکامه شوي دي. د تاریخ نه چې څوک واقف وي نو هغوی ته دا معلومات شته. بعضې ځایونو کې امریکا په شا تلې ده، ویتنام کې شکست خوړلی دی، کمبوډیا کې شکست خوړلی دی، نورو ملکونو کې شکست خوړلی دی. د مسلمانانو په ملک کې فتح چرې هم نشي موندی، خو هلکه مسلمان کې هغه ایمانی جذبه او توکل علی الله وي. د امریکې مقصد افغانستان نه و، د امریکنیانو اصل مقصد او هدف پاکستان او د پاکستان ایټمی قوت و. منګه افغانیان را مخې ته کړل، خو خبره اصل دا ده چې افغانیان د پاکستان مدافعت کوي. افغانیان هغه خلک دي چې هغه د امریکې او د پاکستان ترمنځ حایل واقع شوي دي. که چېرته افغانیان او افغانستان د منځه اوچت شي، یاد ساته دا ملک او د دې ملک ایټمي قوت چرې نشي پاتې کېدی. کله چې پاکستان ایټمي قوت شو نو په یورپ کې شور جوړ شو، آوازونه اوچت شو چې امن ختمیږي او په ایشیا کې فساد جوړیږي. خو یاد ساتئ د هغوی وزیر دفاع هم اعلان کوي چې د پاکستان ایټمي قوت په غیر محفوظ لاسونو کې دی. زه وایم د پاکستان ایټمي قوت هغه په محفوظ لاسونو کې دی، که په محفوظو کې نه و نو هغوی به نن استعمال کړی و په خپل دشمن باندې. خو د امریکنیانو نه تپوس وکړه چې ستاسو ایټمي قوت غیر محفوظ لاسونو کې دی، ځکه چې یو ځل هم په جاپان استعمال کړ او دویم ځل بیا آوازونه کوي چې موږ به په افغانستان باندې محدود ایټمي حمله کوو. زمونږ صدر او زمونږ ملک آواز کوي چې د رمضان نه مخکې دا حملې ختمول غواړي، ځکه رمضان د مسلمانانو مقدسه میاشت ده. زه وایم دا کم قانون کې دي چې په رمضان کې د انسان وجل ناروا دي او بغیر د رمضان نه د انسان وجل روا دي. زه وایم رمضان نه د نن نه د دا حملې امریکا په افغانستان بندي کی او که بندې نه کړې نو د هغې انجام به هغه راوځي سم عمل چې ورسره ویتنامیانو کړی و، کم عمل چې ورسره کمبوډیا کې شوی و. یاد ساته مسلمان هم کمزوری نه دی او مسلمان هم هغه عمل د تا سره کولی شي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک. یو خبره بله کوم، زه دا وایم چې یوازې افغانستان د هغوی هدف نه دی، اصل هدف د هغوی پاکستان دی. هغه بله ورځ د امریکې سفیر په بهارت کې اعلان کړی چې موږ دهشتګردي یوازې افغانستان کې نه، د دې نه بعد به موږ په کشمیر کې دهشتګرد ختموو. په کشمیر کې دهشتګرد څوک دی؟ هغه څوک چې هغه د خپلې ازادۍ جنګ ته ملا تړلې ده او خپله ازادي غواړي. یاد ساتئ یو جهاد دی او یو دهشتګردي ده، دواړو کې فرق دی. جهاد دې ته وایي چې یو مظلوم راپاسي او د خپلې ازادۍ دپاره توره راوالي او د ځان د خلاصون کوشش کوي. دا یوازې اسلام کې نه، د یونایټډ نیشن په قوانینو کې دا دي چې یو قوم مظلوم شو
نو هغه د خپلې ازادۍ دپاره جنګ کولی شي چې ته یې کولی شي نو مسلمان ولې نشي کولی مسلمان خپل تپوس ولې نه کوي مسلمان کم یو جرم کړی دی سبیلنا 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 امریکہ کی بربادی تک امریکہ کی بربادی تک دهشتګردي دې ته وایي چې یو ظالم راپاسي یو مظلوم را ایثار کی یو بې جرمه را ایثار کی او د هغه سره ظلم شروع کی لکه څنګه چې نن امریکې والا کوي او دا صرف نن نه دهشتګردي دې ته وایي چې د کرنل قذافي په کور یې حمله وکړه او د هغه معصومې لور لاتې وټاکولې او هغه شهیده شوه دغه دهشتګردي وه که نه په افغانستان کې د ځان د ازادۍ جنګ دهشتګردي ده دهشتګردي دایي چې په عراق کې د دوایانو د لاسه خلک لتې ټکوي د امریکې د وجې نه دغه دهشتګردي شروع ده دهشتګردي دا ده چې په سومالیا کې معصومان د لوږې د لاسه لتې ټکوي او د دغه امریکنیانو د لاسه د لوږې مري دهشتګردي دا ده چې انډونیشیا کې 15 لاکه انسانان د امریکنیانو د لاسه ووژلی شو دهشتګردي دا ده چې په الجزایر کې منتخب حکومت ختم شو او 3 لاکه انسانان ووژلی شو او خپل کسان یې راوستل او هغې پې کېنوست دهشتګرد امریکنیان دي او که دهشتګرد مسلمان دی خو زه یو خبره کوم او تقریر ختموم د پاکستان پالیسی کومه چې د افغانستان باره کې ده بلکل غلطه ده دی دې په خپلې پالیسۍ نظرثاني وکړي او که داسې نه وي د دې انجام به ډېر خراب وځي ډېر ناکاره به وځي په خپلې پالیسۍ نظرثاني پکار ده یو خبره اخیري کوم په افغانستان کې ظلم شروع دی افغانیان د هلتې نه را روان دي او هجرت کوي لاین او لار ورته بند شوې ده که پاکستان سره څه نه وي نو زه دا وایم چې هغوی ته لاره مه بندوي زمونږ رونه دي مسلمانان دي پاکستان د مسلمانانو پناهګاه ده همیشه چې کله مسلمان هندوستان کې تنګ شوی دی پاکستان ته راغلی دی که په بل ملک کې تنګ شوی دی پاکستان ته راغلی دی افغانستان کې که تنګ شوی دی پاکستان ته راغلی دی او که تا څخه څه نه وي نو جولای مه نیو امریکنیانو ته پښتون او مسلمان پنجابی او مسلمان سندی او مسلمان بل او مسلمان هغه د امریکې دولت ته نه دی محتاج په دې ملک کې غیرتي خلک شته په دې ملک کې بهادر او مسلمانان شته که تا څخه څه نه وي موږ به خپل کورونه د هغوی سره نیم کړو لبیک 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 موږ خپل کورونه د هغوی سره نیمه وو من خپل جیدادونه د هغوی سره نیمه وو من خپل دولت د هغوی سره نیمه وو من خپلې کپړې د هغوی سره نیمه وو پرېږدئ هغوی ته لار کلاو کوي چې راشي او په دې مظلومانو باندې رحم وکوي او زه یو اعلان کوم صرف دا جلسه نه موږ د باجوړ نه د کونړ د سرحد نه تر کراچۍ پورې او تر بلوچستانه جلسې کړي دي او زه پکې حاضر شویم دا آخري جلسه وه او د دې نه بعد به انشاءالله 2 شپېته ورځې په پنجپیر کې زموږ جلسه وي او په هره ورځ په درس او جلسه کې به زه انشاءالله د امریکې خلاف اعلان کوم واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین نعره تکبیر یو دعا وکړئ دعا درود وایي چې دعا وکړو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم الله دې د مسلمانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد نصیب کړي هغه کافر چې د مسلمانانو سره ظلم کوي الله دې در په در کړي الله دې د هغوی اتفاق تس نس کړي اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة والمشركين اللهم لعن اليهود والنصارى
اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم اهلك أموالهم، اللهم مل هدهم، اللهم مل هدهم، اللهم مل هدهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خذوا مخزى عزيز مقتدر، اللهم خذوا مخزى عزيز مقتدر، اللهم خذوا مخزى عزيز مقتدر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ملګرو خو پوره من طریقې سره خواره شي. اخره کې زه د اخبار والا ته خواست کوم چې تاسو په د افغانستان د کوم کسان شهیدان کېږي نو تاسو شهید لفظ لیکئ او هلاک مه لیکئ. ګورئ موږ د جلوس پروګرام ختم کړی دی ځکه د مانځه ټیم دی نو جلوس نشته، بس د دې ځای نه خواره شئ. دا جنډې چې کوم کسان سرې دي هغوی د خپلې جنډې دلته کې ګاډو ته راوړی. یو ځل بیا د اخبار والا ته خواست کوو. 9 تاریخ باندې مسجد قاسم علی خان کے سپہ صحابہ جلسہ دا افغانستان بارے Dejo aquí en Venezuela. Esquina de ese fondo. Pues amor. Recording the Ali kana. Recording Africa.